بیا هر پیغمبر چې خدای را لېږلی دی نو خپله ډیوټي پوره کړې ده، لیکن زمانونو د دین رسولو کې سختۍ ډېرې زیاتې دي. نو یو پیغمبر په قرآن شریف کې خدای پاک په شپږو صورتونو کې د هغه ذکر کړی، او یو صورت د هغه په نوم خدای مقرر کړی دی چې هغه ته حضرت یونس علیه السلام وایي. سوره یونس د هغه په نوم خدای مستقل په قرآن شریف کې یو صورت لیکلی دی، را لېږلی دی، او په شپږو صورتونو کې خدای واقع ذکر کړی، او د هغه واقعه خدای پاک ذکر کوي زمونږ ستاسو د عبرت دپاره. د پلار نوم یې متا او یونس ابن متا. یو ځل حضور پاک وفرمایل وایي چې چا هم د خولې نه ده ووتل چې ده د یونس ابن متا نه غوره یم، نو ده دروغ وایي. دا خدای پیغمبر دی، انسان که ډېر هم لوی شي پیغمبر ته نه رسي، که ډېر د خدای ولی شي او ډېر الله ته نږدې شي او ډېر لوی عالم هم شي، خو چې ټول انسانان یو ځای کې نو پیغمبر ته نه رسي. پیغمبر له خدای ډېر لوی مقام ورکړی دی، د خدای مقربین او نږدې مخلوق دی. نو قرآن شریف کې الله پاک ذکر کوي وَإِنَّ یونس لَمِنَ الْمُرْسَلِینَ، څنګه نور پیغمبران دي داسې یونس هم پیغمبر تیر شوی. الله را لېږلی دی. مرسل څه ته وایي؟ چې الله دې دپاره را لېږلي چې په مخ د ځمکه د خدای نایب او د خدای خلیفه او د خدای احکامات خلکو ته ورسوي. یو قوم ته خدای ولېږه، هغې قوم ته به نینوا وي، علاقې ته به نینوا وي. دا عراق کې دا علاقه و بیا تباه شوې ده، دا بیا غرقه شوې ده. موصل مشهور ښار دی، اوس هم د عراق شته، هغې سره خوا کې د علاقه و نینوا. په پخوانو کتابونو کې هم د دې ذکر دی، او دا کله تیر شوی دی. نو بعضې حضرات وایي چې د عیسی علیه السلام نه 200 کاله مخکې، څوک 300 کاله مخکې یادی، خو چې کوم راجح قول دی نو تقریبا 900 یا 800 قبل مسیح د عیسی علیه السلام نه مخکې د زمانه، د موسی علیه السلام نه پسو، د ابراهیم علیه السلام نه پسو، او تقریبا 900 یا 800 کاله دا د عیسی علیه السلام نه مخکې تیر شوی. یو قوم ته خدای ولېږه، د نینوا قوم ته. دې قوم به بت پرستی کول او د بوتانو عبادت پې کو، مشرکانو. دې ولېږه چې لاړ شه او دې قوم ته نصیحت وکړه، ځکه ما تاسو ته وایي چې د پیغمبر ډیوټي هم دغه ده. د ټولو نه اول ډیوټي د پیغمبر دا ده چې قوم ته به د عقیدې خبره کوي چې دا قوم الله یو ومني، او دا قوم شرک نه کوي، خدای له شریک نه پیدا کوي. نو دا د نینوا خلق څومره قرآن شریف کې الله فرمایي وارسلنا الی 100,000 او یزیدون، څه د پاسه 100,000 خلقو ته خدای لېږلی دی. مجاهد لوی امام التفسیر دی، او عبدالله ابن عباس د حضور پاک صحابي دی، هغه صحابي چې حضور پاک ولا دعا کړې ده اللهم علمه الکتاب والحکمه، وی خدای د قرآن او د حکمت علم ولا ورکې. نو مجاهد او ابن عباس وی دا او یزیدون نه د 10,000 نه 19 او 1,000 پورې کېدی شي چې دا کم قوم ته خدای لېږلی دی. لک نه خو خامخا زیات دی، خو قرآن شریف وایي څومره زیات دي، او 1,000 یا 80,000. بعض علما وایي نه 1,10,000، او بعض علما وایي 1,20,000، خو څه د پاسه 1,00,000 قوم هغې ته لاړ، او دا قوم ټول قبایلي د دې غرونو په ویښونو کې اوسېدل، وړې وړې بانډې وې او غټ ښار هم پکې و. د دعوت شروع کړه د الله چې خدای یو دی، خدای شریک نه لري، او د دې بوتانو عبادت مه کوئ. رونو زه تاسو ته بار بار دا یو خبره کوم چې شرک د خدای ډېر زیات بدي شي. الله وایي زه یو یم، دوه خدایان نشته. الله وایي چې زما کم صفات دي دا د بل چا نشته. الله وایي چې زه کم کار کوم دا بل څوک نشي کولی. الله وایي زه رب یم، بل رب نشته. الله خالق دی، بل خالق نشته. الله وی جوړون کې زم بل څوک جوړون کې نشته. ډاکټر به صرف ستا علاج کوي، جوړولی دی نشي. که خدای د ډاکټر په علاج کې د جوړوالي فایده واچوي نو جوړ به شي، او که خدای د ډاکټر په علاج کې فایده وانه کوي نو ډاکټرانو ځان بچ که څه، ټول ډاکټران لاړ. لقمان حکیم غوندې حکیم د دنیا له لاړ، لوی حکیمان لاړ شي. نو په دارو کې شفا ډاکټر حکیم طبیب نشي اچولی، په دې کې شفا الله اچوي. عقیده به صرف په الله ټیټ ساتي.
دا به نه وی چې یاره زه دا ډوډۍ خورم او زه د اوبس کم نو دا ژوند زما په دې روان دی چې کله بوډا شي او بیمار شي بیا هم ډوډۍ خورې او بیا هم اوبس کې او ژوند دې ختم شي. بیا در باندې داسې وخت راشي چې اوبه دې هم نه تېرېږي، داسې وخت راشي چې ډوډۍ دې هم نه تېرېږي. نو دا ټول هر څه د خدای په لاس کې دي. د دنیا چې دا موږ څومره منډې ترړې وو دا د اسبابو په نظر کې دي. دا یو سبب دی، زه به استعمالوم. کله به دا سبب فایده ورکي که الله غواړي، او که الله نه غواړي نو فایده به نه ورکوي. بنیادي عقیده ورونو ګورې ټینګه ساتئ د الله د وحدانیت، او دا به مو عقیده چې الله یو دی. او که دا عقیده نی نو ان الله لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. الله وایي چې وغواړم هره ګناه درته بخلی شم، په توبې هم درته بخم، او که وغواړم بې توبې هم درته بخلی شم، خو شرک درته نه بخم چې تر څو رې توبه نیستی. په شرک الله ډېر خفه کېږي. عقیده به مو دی چې الله په ذات کې یو دی دوه نشته. عقیده به مو دی چې د الله کم صفات دي دا د الله دي، دا د بل چا نه دي، او نه دی کې څوک بل شریک کېدی شي. او الله چې کم کارونه کوي داسې بل څوک نشي کولی. چې کم زما د اسبابو نه بالاتر څیزونه دي، اسباب به استعمالوم، په دې به نتیجه الله مرتب کوي، بغیر د الله نه بل څوک نشي کولی. نو قوم شرک او د بوتان عبادت یې کو او بوتانو ته به سجدې کولې. دې لګیا دي تبلیغ شروع کو، قوم ټوکې ټقې شروع. دا چې کوم مس خلک که نه دا بیا ټوکې ټقالې کوي. اوس هم چې عالمان د خلکو د دین خبرې کوي نو دوی لګي او غدي کې نکتې راوباسي، دوی خپل عقل جنګوي. دا چې لږ غوندې مالدار شي، د یو موټرګي خاون شي یا د یو بنگلې خاون شي، یا څوک ورته لاس اوچت کي او ته خان بابا، نواب بابا او څه او پلانکي بابا، او لږ ورته یو پوټې لاس څوک اوچت کي بس د هغه نه شان خطی. هغه وایي که په دې مخ د ځمکې هم خوځې د خدای شان دی. چې دوه درې کسه چاته لږ غوندې لاس اوچت کي او هغه ته په دا پته ولګي چې زما خو نن یو حیثیت دی، او دا خلک خو ماته سلام کوي، او دا خلک خو ماته د کټ نه پاتې، بس دی بیا د ځمکې نه یو لس ګزه اوچت رواني. دا یو نخره ده. څوک بیا په خدای کې خبرې راوباسي، څوک د خدای په صفتونو کې خبرې راوباسي، څوک پیغمبرانو پسې خبرې کوي، څوک دین پسې خبرې کوي. رونو کبر به نه کوي، لویي به نه کوي. ګورې هغه انسان چې د هغه خېټه ټوله د ګند نه ډکه ده، د ګند نه، او پیدا د نطفې نه دی، او په دې ځمکه چې ګرځي دا خپې ځان پسې راکاږي، د دې خپو دا طاقت د خپل نشته، دا خدای ورکړی دی. دا انسان خدای په یو وخت کې را پرزولی شي، او د انسان په یو وخت کې خدای وجلی شي. په دې انسان خدای د هیزې دستونو بیماریم لګولی شي، په دې انسان خدای د الټو بیماریم لګولی شي. الټی څه شی دی؟ ډیران په خوله راوباسي، ډیران په خوله راوباسي. سوچ وکړه چې تا باندې الټی ولګي نو ډیران په لاندې طرف نه دی روان، دا په خوله را روان دی. ته د کم ځای نه لویي کوې او قبر کوې. ستا په یو غاښ چې دل شي ته بیا څونه اسمانه پورې چغې وباسې. ستا چې په خېټه دستونه شي نو پرتوک دې بیا لړلې او دسماتې ته ځان نشي رسولی. ته به څه لویي وکړې او څه به قبر وکړې. انسان قبر نشي کولی. دې کې کوي دی غلط دی. ته پورې فرشتې خاندي مړه ته قبر کې ته لویي کې. ته چې سار په غسلخانه کې او دسماتې ته ناست وې ناډازار دی مونږ اورېدلی دی، هغه خلکو نه دی اورېدلی. هغه چې څخه بین د نه روان و څخه بین نو ته هم لویي کې، او چې څخه ګندګي د نه لاړه ته هم لویي کې، او چې د خولې نه یې دا څخه لاړې روانې دي ته هم لویي کې، او دا ترخونو د وجود نه چې دا څخه خوله روانه ده او بوی د نه ځي نو ته هم لویي کې، او خېټه کې چې د کم ګن پروت دی نو ته هم لویي کې. لویي چا سره ښایېږي ووایه؟ الکبریاء ردائی. الله وی لویي زما جامه ده، او چې څوک زما په جامه کې ځان را دننه کول غواړي وی ذلیل او رسوا به یې کړم. پام کوئ لویونه کې، ګورئ کبرونه کې. کومه خبره چې کوئ په احتیاط کوئ، د خولې نه خبرې احتیاط سره وباسئ، بې احتیاطه خبرې به نه کوئ. نو قوم پیغمبر پورې ملنډې شروع کړې، ټوکې ټقالې شروع کړې، تر دې حده پورې چې دې غریب په وهلو یې پې شروع کړه وهه به دامره به یې ووهه چې وینې به ترې لاړې. دې بني اسرائیلو ډېر ظلمونه کړي دي خپلو پیغمبرانو سره. دې اویا پیغمبران وجلي دي. دی بنی اسرائیلو د خپلو انبیاو پورې هتک کړی دی.
حضرت موسیٰ علیہ السلام غن پیغمبر تسوئی او توی زو جہاد لپوادی تیہ کے جہاد لزو قوم وتسوی اذهب انت وربک فقاتلا انها هنا قاعدون ویزاو تاو خدای دی جنگونه کوي مونږ پکې نه یو مونږ بدل تناسي دا سونه سپکه خبره چې پیغمبر ته وی اذهب انت وربک تو رب دې ځه او فقاتلا جنگونه کوي او جګړې کوي انها هنا قاعدون مونږ بدل تناسي مونږ نه ځو دا سونه سپکه خبره هغه به ورته وی چې بیت المقدس ته داخلېږې نو سجدن نو ورننوزه او پاجزه ورننوزه او 2 رکعاته تحیت المسجد وکې اوس هم چې جمعات ته راځې پاجزه را دننه کېږه خیخ په مخ کې کا درود شریف ووایه او اللهم افتح لي ابواب رحمتک ووایه او 2 رکعاته تحیت المسجد وکړه چې مکروه وخت نه هغې به څه چل کو هغې به ځان په کوناټو توخاو الله ورته د پیغمبر په جوی قولو حتتن دا وای چې الله زما ګناه لرې کا او څونه ښکلې خبره ده حتتن زما ګناه لرې کا دی به څه وی دی به وی حنطوة غنم استهزاء به یې کوله حبة فی شعیرة زمونږ دانې پکار دي د استهزاء به یې کوله نو خدای ذلیل او رسوا کړل د خدای حکمونو پورې ټوکې ټقالې به لنډې استهزاء به نه کې پیغمبر پورې ټوکې ټقالې به نه کې د پیغمبر چې کوم وارث دی عالم او تا ته دین رسی د پورې ټوکې ټقالې به نه کې مستی مه کوه ګورې کې رونې ولې قسم په خدای کرې ته څوک بیا خلاص بیا به په کرونو نه جوړېږي او که ډېر ژوند دې شي سلو نه نشي رسېدلی سلو ته هم نشي رسېدی دا نن د برطانیې غټه بادشاه لاړه مړه شوه 94 کاله کې شپږ کم په 4 کاله کې خلک علاج لا انګلینډ ته ځي که نه دي ډاکټران ته راتاو دي د دنیا ډاکټران ته تو دي دارو شته مشین شته بچ شوه د مرګ نه او یا کاله د برطانیې بادشاه پاتې شوه څو کاله او یا کاله یوازې د برطانیې نه ملکه وه د یو څو نورو ملکونو ملکه وه او یا کاله بادشاه وه د دنیا نه دغه دی لاړه ختم نه پاتې کېږي ته به څونه ژوند به ستا د دې نه به هم زیات شي 100 کالو ته به ورسې بیا به څه کې بچ کېدی شي د ژوند نه نو ظالمه قبر سره به څه کې ظالمه یو خدای ومنه 2 خدایان مه منه د یو الله تابعداري وکړه او د الله چې کوم پیغمبران دي چې هغې ته کوم دین رسوي به ته قومنه او بیا پیغمبر زموږ د حضور پاک نه پس خو نه بل پیغمبر راغلی دی نشته نه به راشي نو د هغه خلیفګان دي رسول الله مبارک فرمایي زما خلیفګان به تاسو ته زما دین رسی خلیفګان څوک دي د دین عالمان نو دا د پیغمبر وارثان دي د دوی خبره ومنه د دین خبره به راته کوي دې کې نقطې مه راوباسه هغې لګیو یونس علیه السلام به ووهه ووهه یو ځل یې دومره ووهه چې غریب په دیکو یو غار ته ځان وردننه او دا ظالمانو څه چلو کو دی لاړل د غار په خولې ورته تیږې کېښودې او د غار په خولې یې ګټې کېښودې چې په دې غار کې دننه دې مړ شي لیکن رب العالمین د خپلو بندګانو مدد کوي په غار کې دننه ورته خدای رڼام پیدا کړه په غار کې دننه ورته خدای چینم پیدا کړه او په غار کې دننه ورته خدای میوم پیدا کړه الله خو په دې قادر دی الله د خپلو نیکانو بندګانو باندې ازمایش په دنیا کې راولي تکلیف خامخا راولي ازمایش راولي ایوب علیه السلام څومره بیماری تیره کړې دا دې اوس ته د یونس علیه السلام به هم چې څومره تکلیف پرې راغلی دی ابراهیم علیه السلام باندې څومره تکلیف راغلی دی لیکن خدای عزت څونه ورکړه تر ننه پورې ابراهیم علیه السلام پسې یادېږي پخو موسی علیه السلام ایوب علیه السلام په عزت باندې یادېږي وترکنا علیهم فی الاخرین تر قیامته پورې په ښه نوم یادېږي نو شپونکې چې ته په لاره روانو قوم خو وی چې زه بس غرم ورپسې بند که او په خوله کې مو ته تیږې کېښودې او دی پکې دننه مړ شي نو یو شپونکې چې ته په لاره باندې روان دی چې ورغې هغې کې دننه ورته رڼا ښکاره شو چې دا دننه رڼا ده څه ده نو هغه تیږې لرې کړه چې ګورم چې دې کې څه دي نو حضرت یونس علیه السلام په غر کې دننه ولاړ دی او د الله طرف ته متوجه دی او منځ کوي د خدای پاک په طرف باندې ولاړ رڼا ورته په غار کې لګېدلې ده رښتیا ووایي دا دومره غټه رڼا د انور په شکل کې او د سپومې په شکل کې چا پیدا کړې ده الله نو چې داسې رڼا پیدا کړه چې ټوله دنیا پرې روښانه ده نو په قبر کې دننه نشي پیدا کولی په غار کې دننه نشي پیدا کولی 100 کاله 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 100 ک
بس چې بار راووته شونکې خو پې پیش شو هغه هم ملګری شو بیا لاړ قوم له دعوت شروع قوم نه منه صاحب ډېر لوی دعوت یې ورکه قوم ته وهلم وشو ویم وهه کنزلم ورته وشو سپکې م ورته وشوې پیغورونه م ورته وکړی شو چې تا غریب ملا ته ګوره وایې ته موږ ته خبرې کوې نن سبا هم دا خلک دا خبرې کوي دا غریب ملا ته موږ ته خبرې کوې فرعون به موسی علیه السلام ته څه وی لاس په یې داسې ورته وړقوی وایي زما خو بنګلي شته که نه په هغه زمانه کې به د بادشاهانو بنګلي اچول ستا بنګلي شته اوس هم دا خوار ملا ما ته خبرې کوي های های ماشاءالله بس د اخیری ورته خبره وکړله چې بلکل مایوسه شو د قوم نه نو قوم ته یې بس زه دنه لاړم ما خپل کار پوره که ما خپله ډیوټي پوره کړه تاسو نه سمیږئ زه درنه لاړم خو واورئ 3 ورځې به تاسو ته پسې به تاسو ته به عذاب راځي 3 ورځې پس او چې عذاب راشي نو 3 ورځې به ستاسو رنګونه تک زیړي مخ به م زیړي 3 ورځې به مخونه بیا سره شي 3 ورځې به بیا مخونه تک تور شي او په 10مه ورځ به د خدای قهر او غضب راځي تبا کېږي به او لاړ دی د کبرجنو نه لاړ چې چا کبر کو لاړ چې لاړ دی د خلکو ویره د یونس خو دروغ چېته نه دي ویلې هر څه چې خو خبرې رښتیا کړي دي او موږ نه دی منلې وګوره چې دی شته که نه نو که دی په دې کلي کې وي نو بیا به دی دروغ وایي ولې چې عذاب راځي دی ولې نه ځي او که دی په کلي کې نه دی باري نو بیا د ده خبره رښتیا کېدی شي چې وی کتل دی نو اوتی نو قوم کې شک پیدا شو نو چې شک پیدا شو نو د خدای عذاب پې راغی د پاس نو 3 ورځې مخونه زیړ شو بس دوی پوه شو چې د یونس خبره خو رښتیا ده نو په 4مه ورځې مخونه سره شو د ټول قوم د ښځو د سړو د بادشاه د وزیرانو او د ټولو خلکو اله وی ورشه یونس پسې شا بیری ولې سړی رښتونې موږ یې نه دي منلې اله شا بیری ولې شا بیری ولې موږ پې ایمان راوړو بس موږ مسلمانېږو خلک یې خواره کړل ورپسې خو یونس علیه السلام د کلي نه وتی 3 ورځې مخونه زیړ 3 ورځې سره او بیا 3 ورځې مخونه توروالی شروع شو بس چې توروالی شروع شو بعضې پکې عقلمند دو د دنیا په بنیاد هغوی وایي داسې وکړئ پرېږدی یونس نشته شته نه تللی دی مونږ ته یې نصیحت وکړه مونږ ولې ونه منه خو زمونږ خیر خوا و هغه خو مونږ نه بادشاهي نه غوښته هغه خو مونږ نه مشري نه غوښته هغه خو مونږ ته وایي د یو خدای عبادت وکړئ هغه خو مونږ ته خیر رسو زمونږ یې الله سره جوړ پیدا کو مونږ ته خپل دین خواو نو مونږ ونه منه داسې کار کوو څه چې په مونږ یې کم خدای منه راځئ چې هغه ته چغې وو راځئ بغیر د دغې خدای نه په بله طریقه مونږ نه بچ کېږو نو ټول راووتل چې راووتل دی هوښیارتوب وکړه ښځې هم راووتې سړي هم راووتل ماشومان هم راووتل څاروي هم راوویستل بار میدان ته او یو شان یې خدای ته چغې جوړې کړې او ښځې د سړو نه جدا کړې سړي د ښځو نه او میندې د ماشومانو نه جدا کړې ماشومان د میندو نه او څاروي د بچو نه لرې کړل بچي د سارو نه لرې کړل نو بچو به سارو پسې چغې والې او سارو خپلو بچو پسې چغې والې او میندو په خپلو ماشومانو پسې او ماشومانو میندو پسې یو چغې جوړې شوې او دوی خدای ته چغې جوړې کړې چې یا الله موږ د خپل پیغمبر یونس خبره نه ده منلې یا خدای موږ توبه وباسو بس موږ توبه وباسو الله موږ تا یو منو خدای موږ بوتان په شړه کړو دا ماتو یو تا منو خدای ذات کې هم ته یو صفت هغه او ای هغې ذات ته چې یونس موږ ته کوم خدای خو هغې خدای ته چغې وایي ای د یونس ربه موږ ته چې یونس کوم عقیده ویلې ده هغه عقیده خپلو موږ غایبانه په یونس هم ایمان دی هغه ستا پیغمبر دی مړه خو چې څومره جړاګانې وې هغې خدای پاک ته وکړې او چغې خدای ته ووالې او دې خوا به سره دوی خو خدای ته چغې والې او ماشومانو میندو پسې چغې والې یو انګولا جوړه شوه او سارو په بچو پسې او بچو په سارو پسې یو شان چغې جوړې شوې او انګولا جوړه شو یو غوبل جوړ شو ریاض ساتئ رونو ګورئ په کم قوم چې عذاب یو ځل راغلی دی بیا ته نه دی تللی عذاب چې کله نازل شو که نه نو بیا نه ختمیږي بیا واچغې بیا به نه ختمیږي او د عذاب نه مخکې چغه ووانو بیا به در باندې خدای عذاب نه راولي لیکن قرآن شریف کې الله څه وایي فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا لما آمنوا نو څه شی دی چې دې
بغیر د یونس د قوم نه بل چا چې چغه والده نو مونږ ورته چغه او عذاب نه دی لر کړی صرف د دوی نه مو لرې کړ چې ایمان یې راوړه نو څه شی دی کشفنا عنهم عذاب الخزي هغه د رسوایۍ عذاب مو ترې لرې کړ ومتعناهم الی حین مونږ وې ځه تر مرګه پورې دله بیا نوټه درکوو ځه عذاب مو لرې که تاسو مسلمانان شوئ عذاب ته خدای لرې عذاب څنګه اوریځ راغلی وه اوریځ کې اور راغلی و اوریځ کې ګلزار شروع شوی و اوریځ کې لوګي شروع شوی و د خدای عذاب دی قسم دی که د خدای عذاب ترونه څوک ټینګېدی شي تاسو په دې سیلاب کې ونه لیدل دا د تاسو نه خو تېر شو زمونږ د خلکو نه خو تېر شو ورشه سیند ته لاړ شئ په هغې خلکو اوس هغه اوبه او سیلابونه ورغلي دي غونډ غونډ کلي ډوب کړل غونډ غونډ کلي ډوب دي خلک پکې مړه شو د مقبرو ځای نشته چې دا مړي په کم ځای کې ښخ کړي د مقبرو ځای نشته چې دا مړي کم ځای کې ښخ کړي دا ځای نشته د مقبرو مقبرې ټولې په سیلاب کې ډوبې دي ماشومان مړه دي او خیمې نشته غریبانانو سره کټونه یې ریستي دي په هغه کټونو کې پراته دي کټ نه خیمه جوړه کړې لاندې ته پراته دي او کټونه یې ودرولې دي خیمې دي او هغه مړه ماشومان ورسره په خیمو کې پراته دي کم ځای ښخ کړو او د ماشوم د خښول انتظام هم ورسره نشي چې داسې کم ځای پسه یې ښخ کړو کم ځای وله ځمکه کنده وباسو څه وکړو ورسره داسې یو حال دی د مارونو توبه به وباسئ خدای ته او د خدای د قهر نه به امن غواړئ او عقلونه به نه جنګوئ چې د خدای قهر راشي قسم به خدای که بیا دې څوک بچ کړي اوریځ پرې راله په بعضې قومونو جبریل علیه السلام چغه والې د ټول مړه دي داسې اوریځ راله چې هغې کې ډزار و هغې کې لوګي و هغې نه اور ختېده په دوی خو پوي خدای ته چغې 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 په چغو الله خوشحالېږي څومره چې الله ته جاړې او فریاد کې او څومره خدای ته زاري کې او سجده ورته کې او په ځمکه ورته پرو دی نو الله خوشحالېږي عذاب تلال ختم چې ختم شو بس دوی پوره مسلمانان شو ایمان یې راوړو لما آمنو قرآن شریف کې الله فرمایي اسلمو هم نه دی هغې کې بعضې علما بیا څه تاویل کوي آمنو ایمان یې راوړو فنفعها ایمانها ایمان ورته فایده ورسوله ایمان لوی شی دی کشفنا عنهم عذاب الخزي ومتعناهم الى حين هلته کې یونس علیه السلام سره خو الله ویلي هغه چې به څوک راغی د نینوا علاقې نه هغې نه یې تپوس وکړه د نینوا علاقه کې څه چل دی وی ټیک ټاک خلک یې سم دی او عذاب خو نشته نو یونس علیه السلام دلته پریشانه شو یا خدایا تا خو ما ته وایي چې په لسمه ورځ به پې عذاب راځي او تباه کېږي به دا خو لس نه چې ورپسې نورې مو ورتېرې شوې دا څه شو دا به څه کېږي د قوم یو قانون و چې قوم ته به چا دروغ وي وجبه اوس به قوم ما ته څه وایي قوم به وایي چې مونږ ته دروغ ویلي چې تا وی عذاب به راځي عذاب خو رانغی راشئ مړی کې نو دې پریشانه دی اوس دې نه دی خبر چې د ما په قوم خو عذاب راغلی او خدای ته چغې والې عذاب ختم شوی اوس قوم ده پسې ګرځي چې ورشه یونس راولې با زمونږ په غایبانه ایمان دی زمونږ پیغمبر دی او مونږ د یونس رب ومنه مونږ الله ومنه الله یو دی قوم ده پسې ګرځېدي د قوم نه تښتېدلی دی وتی دی او دی خفه دی غصه دی چې خدای دا به څه کېږي وظنون اذ ذهب مغاضبا الله قرآن شریف کې ظنون والی دی ورته کب والا اذ ذهب مغاضبا غصه فظن ان لن نقدر علیه د دا ګمان وکړه چې مونږ به د تکلیف رانولو دلته کې یونس علیه السلام یو چل وشوه دا چې الله ته یې سره مشوره ونه کړه پیغمبر له پکار دی چې هغه الله سره مشوره وکړي چې الله ته یې رجوع کړو چې یا الله تا خو ما ته وایي چې لس ورځې پس به عذاب راولم او مخونه به درې ورځې زیړه او بیا درې ورځې سره او درې ورځې توري او عذاب خو به دوی رانغې پروردګار دا څه چلو شو ولې عذاب رانغی الله ته خو ستا واده خو پوره کېږي پیغمبر سره خو چې ته خبره وکړې هغه خو ټیکي دا ولې رانغی د دا کار ونه کړه ګناه نه ده ګورې ګناه نه ده خو د پیغمبر شان دا دی چې الله سره مشوره ونه شو په دې الله خفه شو
مونږ نه چې ګناه مو شي مونږ ته الله صبر کوي او پیغمبر نه ګناه ونه شي خو بعد داسې کار وشي چې هغه ناغورې مونږ ورته پښتو کې څه وایو ناغوره نو په هغې مغه الله رانیسي لوی سړی چې زمونږ چې کم داسې نږدې شاګردانې او د هغوی نه پوټې غلطي مو شي نو مونږ له غوسه راځي امام چې مقتدیان یې لږه غلطي مو کې نو غوسه ورځي پلار چې بچی یې کم خوښي او هغه لږه غلطي مو کې غوسه راځي او چې لرې خلک یي نو هغې ته غوسه نه راځي خپلو ته ډېره زر غوسه راځي هلکه داسې ده که نه ستا بچی او پردې بچی چې په جګړه شي نو هوښیار سړی څه کوي پردې بچی وي که خپل وایي خپل وایي که چړه ته یې نږدې وي هغه ته قار ډېر راځي نو پیغمبر الله ته ډېر نږدې دی نو غوسه زر راځي دا ګناه نه ده الله خو ورته نه ویلي چې نه بځې که الله ورته وي چې مه ځه او دې تللی وي نو بیا به جرم و الله خو منې کړی نه دی خو الله سره یې مشوره ونه کړله نو لاړ بس ما قوم به اوس وایي مونږ ته دروغ ویلی دي عذاب خوران هغې قوم به مې مړ کړي په دروغو خو د هغې قانون دا دی چې وجل کوي نو کشتۍ ته لاړ د وطن نه هجرت وکړه اوس دقه د ده نه یو دا کار وشو چې دله په کار و چې الله ته یې وی چې الله اوس څه وکړم هغې و نه وی او د قوم نه روان شو کشتۍ ته وخت وإن يونس لمن المرسلين اذ ابق الى الفلك المشحون یو ډکه کشتۍ و هغې ته وخته او چې څنګ وخته او کشتۍ د دریاب دی منځ ته لاړه دریای فرات دی چې د هغې منځ ته لاړه منځ خو نی خو لکه ډېره لرې شوه کشتۍ روانه وه نو په کشتۍ باندې چپې رالې و هغې ګیره کړه یو طرف نه بل طرف نه چپې رالې په کشتۍ اوس به څه کېږي نو قانون د هغوی ده او د هر چا یو خپل نظامي چې کله به د یو مولا نه هغه زمانه د مریانو وه او د مالک نه به مریې تښتېدلی و او کشتۍ به دا چل شروع که نو خلکو به ویل لکه څوک مریې تښتېدلی د مالک نه نو هغه به معلوم که به دریاب ته وغورځو نو کشتۍ به بچ شوه دا د هغوی یو قانون منګي چغه وواله چې کشتۍ غر کېږي ټول مرو سوونه خلک دې ټول بربادېږي تباه کېږي مري کم یو غلام د مالک نه را تښتېدلی دی کم رایې د مالک نه تښتېدلی دی هله ځان ښایه دا یو به ورونو ډول خو به بچ شي که نه بس دقه وخت د یونس علیه السلام ذهن له سوچ راغی چې دا خو زیمه ما خو الله سره مشوره نه ده کړې زه د وطن نه تللی یم وی زه را تښتېدلی یم زه هغه مریی یم نه صیب ته خو ډېر صالح انسان یې ته خو نیک انسان یې ته نه وی زه یم بس ما ور وغورځوی دی دریاب ته ما غلطي وکړله زه یم ګنې ټوله کشتۍ غر کېږي وی ته نه فساهمه علما لیکي درې ځله یې قراندازي واچوله فکان من المدحدین درې ځله یې قرعه واچولو د یونس په سر به راخته درې ځله دریاب ته یې وروویشته بلکې بعضې علما لیکي چې په خپله اوچت شو دریاب ته یې ټوپ کړه چې زه یو به دریاب ته لاړ شم تاسو ټول خو به بچ شئ فالتقمه الحوت وهو ملیم یو کب راغی او دې الواق تیر کړ او الله دې کب ته څه وایي دا ما تاله خوراک له ګورې نه دی پیدا کړی یو غټ کب و غټ الواق یې تیر کړ کشتۍ بچ کب خیټې ته ورسېد د کب خیټې ته ورسېده علما څوک یو ورځ یادوي څوک درې ورځې یادوي څوک څلوېښت ورځې څوک اووه ورځې دا د علماو خپل سوچ فکر دی په احادیثو کې دا ذکر نشته کب د دریاب په منځ کې وله چکر ورکړ ښه یې وګرځاو او علما لیکي چې د کب د سرمن ورته خدای لکه د شیشې کړه چې د دریاب دا ټول هر څه د خدای قدرتونه ووینئ داسې کبان په دنیا کې شته سل فوټه یو کب شته اوس دې وخت کې غټ غټ کبان دي په دنیا کې ویل ورته وایي شارک ورته وایي عنبر ورته وایي دا غټ غټ کبان دي د حضور پاک په زمانه کې صحابه یو جهاد له تلي اوږې شو صحابه 300 صحابه کرام دي 300 اوږې شو دومره اوږې شو چې د اونو پاڼې به یې خوړې دریو خان به یې دروازې علالول د دې به پې ګزاره کېده دریو خان ګزارې دپاره بیا ورته مشر وي چې د اوخان مال حلوې که د اوخان مو حلال کړل وطن ته به په څه باندې رسو دې کې دریاب چپه وواله او یو کب یې بر راغورځو عنبر نوم یو عنبر چې بار یې راوغورځو دې په تورو او راټینګ یې کړه څونه کب و 18 ورځې
300 صحابو ته خوراک وکړو. څونه؟ 18 بخاری کې حدیث ده. او بیا اوچ که دا مالګه پې واچوي نو غوښه وله اوچه کي، نو بیا یې څه چل وکړه ورسره؟ مدینې منورې ته ترې غوښه راوړه، رسول الله مبارک له یې ورکړه. او دومره غټ کب و چې 2 لشې یې یو ځای کړې. هغه مشر چې کوم صحابي دی 2 لشې یې یو ځای کړې، داسې ویې درولې. او چې کوم اوږد اوښ و اوږد سړی و، نو په هغه اوښ د پاسه یې کته ور واچوله، اوږد اوښ. او چې هغه کته یې واچوله موچت شي. او چې اوږد سړی و هغه یې پې د پاسه سور که او د هغه لشې لاندې تېر که سر یې ورسره ونه جنګېده. دا کبان شته؟ تاسو تاریخ وګورئ، تاسو ته پته ولګي. داسې شارک کبان شته، شارک مچھلی ورته وایي، چې د هغې دا جبړه د دې نور وجود نه غټی. وایي 9 کسان د ده په دې خوله کې په تالو کې په ولاړه ځایږي. 9 انسانان د ده په دې خوله کې په دې ججوره کې، ججوره به ورته ووایو، جبړه ورته وایي، په دې کې په ولاړه ځایږي. دونه غټ غټ کبان شته. او ما په خپل یو ځل یو تاریخ کته، داسې کبان دي چې هغې خوراک د افریقې په ځنګل کې میلاویږي. افریقې یو مخصوص ځنګل یې وخو چې هلته دریاب کې خوراک د ده میلاویږي، لیکن هلته د ده اګی چې واچوي بچي نه پیدا کېږي. اوبو کې هغه ټمپریچر نشته چې بچی ته پیدا شي، اګی څښا کېږي. نو دی د امریکې سره خوا کې چې ته شمالي امریکا یاد کړه، کسې یاد کړه، هلته دریاب کې دی اګی چوي. په هغه دریاب کې اوبو کې هغه ټمپریچر شته چې دا اګی څښا نه شي او بچي ته پیدا شي. دی روزانه و چې خدای خبر 2.5 کیلومیټره دی که زیات دی. ما اوس ته تیری وزم، دا مې ډېره موده مخکې کتلی دی. 100,000 کیلومیټره روزانه د افریقې دریاب ته ځي خوراک له، او واپس راځي د امریکې جزیرې ته. نو هلته هغه دریاب کې اګی چې بچي چې جوړ شي. دومره تیز رفتاره دی. داسې کبان شته په دې دریاب کې چې هغه د جزنم په رفتار کې تیز رواني. داسې هم شته. د خدای ډېر لوی مخلوق دی په دې دریاب کې. تاسو د دریاب د پته ولګوئ، تاسو ته پته ولګي دا زمونږ چې کوم دریاب دی، د دې دریاب لاندې بل دریاب دی. دا ساینس وایي ستا، دا زه له ځانه نه ویم، پیغمبر مخکې ویلي دي 1400 کاله مخکې، ان تحت البحر نارا و تحت النار بحران، چې د دې دریاب لاندې اور دی، د اور لاندې بل دریاب دی. او نن ستا ساینس وایي چې د دې دریاب لاندې یو ته دی چې هغې ته هېڅوک هم نه دي رسېدلی، هغې ته ستا ساینس هم نه دی رسېدلی. خو موږ په آلاتو دونه معلومات کړي دي چې خوټ کېږي هغه دریاب. اذا البحار سجرت، خوټ کېږي. او د هغې ګرم دریاب لاندې بل لاندې بیا یخ دریاب دی. او عجیبه دا ده چې دا په بره په یخ دریاب کې کم کبان دي، دا هغې ګرم ته نشي تللی مري. او په هغه ګرمو خوټ کېدلو دریاب کې خپل کبان دي، هغه بار نشي راتلی، بار مري، هغې کې خپل ژوند تېرېږي. دا ساینس هم دې ته له اوسه پورې نه یې رسېدلی. داسې کبان پکې شته چې د هغه وزرې دي، وزرې په دریاب کې دننه. شارک مچھلی کی یو قسم دی، شارک مچھلی کی تاریخ وګوره چې د هغه وزرې دي، او هغه په دریاب کې ټوپ وایي. په دې دریاب کې غرونه دي، د یو غر نه بل غر ته په هوا کې اوړي. او داسې کبان دي پکې، دی په دې جبړه باندې ساه اخلي، د اوبو نه اکسیجن اخلي. داسې کبان دي چې 46 منټه او 45 منټه که ساه وانه مخلي نو په اوبو کې ژوند تېروي. داسې کبان دي په دې دریاب کې دننه. قرآن شریف کې الله فالتقمه الحوت وهو ملیم، دې ملامت او چې خدای څه به کېږي. دریاب کې کب تیر کا، لیکن چې تیرې کا نو څه چل کېږي؟ هلته لګیا یې د خدای تسبیح وایي. او څه وایي؟ فنادى في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. د شپې تیارم ده، د وریځو تیارم ده، د هوا د بخاراتو تیارم ده، د سمندر تیارم ده، او د ویښ تیارم ده. او هلته څه وایي؟ لا اله الا انت، خدای بل خدای نشته ګورې ته، سبحانک، الله د هر عیب نه پاکې، انی کنت من الظالمین، خدای ما ځان سره زیاتې کړی دی، زیاتې کوونکو نه چې ما تا سره مشوره ونه کړله، الله زیاتې مې کړی دی. لګیا دی هغه تسبیحات وایي.
لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین. دا وایې ښه، دا ټول وایې، دا دې ختم کوئ. د تکلیف وخت کې بهترین دم دی، دې نه لوی دم بل نشته، بهترین دم. ما تیره جمعه ته استغفار ویلو، دا قرآن نه ثابت دی. نن درته دا دم ویم، سبحانك لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین. لا اله الا انت، خدای ستانه بغیر بل خدای نشته. دونه ښکلې معنا ده. یا الله ستانه بغیر د عبادت لایق بل څوک نشته دی پروردګاره. سبحانک، الله ته د هر عیب نه پاک یې، تا کې هیڅ عیب نشته. زه خو ټول د عیبونو نه ډک یم. او انی کنت من الظالمین، خدای زه د ظالمانو نه. هر وخت کې ما په ځان ظلم کړی دی او ما زیاتې کړی دی. لګیا دي دا تسبیحات وی، دا هلته د الله د عرش فرشتې الله ته څه وی؟ یا الله یو اواز را روان دی، تاسو کې یادی، خو ډېر کمزوری دی. داسې ده لکه چا چې په مری چاله زور کړي او بیا هم تا یادی. داسې اواز اوسه پورې موږ نه اورېدلی. څوک انسان دی، د انسان الیه یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعه. دا څومره نیکۍ چې د الله ته رسېږي. خدای پاک دا څوک دی؟ ډېر په عاجزۍ لګیا دی، ډېر په درد لګیا دی، لکه چاله چې په مری چا زور کړي او چغې وایي، او ډېر رو رو لګیا دی او تا ته جاړي او اواز کوي. الله دا څوک دی؟ دا زما یو بنده دی، یونس ما رانیولی دی. الله فرشتو ته وایي. او دې وخت کې ای فرشتو، هغه کب ګیډې ته مې رسولی دی، د کب ګیډه کې مې قید کړی دی. او دې وخت کې کب د دریاب په ویښ کې په توره خټه باندې پروت دی، او د کب په اینه سجده لګولې ده او ما یادوي. پیغمبر یو وخت کې خدای نه هېروي. په سخته کې به م خدای یاد ساتي، په راته کې به م الله یاد ساتي. رسول الله مبارک نه فرمایي وی غواړم، ویړه مې غواړي چې یو ورځ موړې ما، یو ورځ اوږې ما. مونږ چې ماړه شو قبر شروع، مونږ چې اوږې شو ګیلې شروع کړو د الله نه. چې ماړه شو نو قبر شروع کړو، مونږ نه کوو، خدای نه یادوو. او چې ماړه شو د خدای دین پورې ټوقې کوو، پیغمبرانو پورې ټوقې کوو. چې ماړه شو ګیرې پورې ټوقې کوو، پټکو پورې، سنت جامع پورې ټوقې کوو، مدرسو جوماتونو پورې ټوقې کوو، اسلام پورې ټوقې کوو، خنداګانې کوو. او چې اوږې شو ګیلې شروع کړو، خدای زه دې لیدلی یم، خدای زه دې رانیولی یم. نه نه، چې اوږې شي نو خدای ته زاري وکړه. حضور پاک فرمایي چې اوږې شم الله ته زاري وکړم. اوږې شي خدای ته فریاد وکړه. چې بیمار شي الله ته فریاد وکړه. چې اوږې شي الله ته فریاد وکړه. چې قرضدار شي الله ته فریاد وکړه. چې تکلیف در باندې راشي څوک به لرکوي؟ ووایه الله ته به فریاد کوي، بل څوک شته نه. زه کله ویم شکر دی خدای چې ته قوم خو د چا په کار نه راځي، پلارم کله په کار نه راځي، زویم په کار نه راځي، رورم په کار نه راځي، بچیم په کار نه راځي. او داسې وخت راشي چې ښځه د خلکو نه تښتي، او داسې وخت راشي چې د ښځې نه خاوند هم تښتي، او داسې وخت راشي چې بچیم په پلار تنګي ویایه تنګ شي پې، او داسې وخت راشي چې پلارم بچو ته خیرې کوي. لیکن هغه یو ساعت دی چې هغه د انسان نه نه تښتي، ډېر وخت پکارېږي. هغه ته په نیمه شپه هم چغې کوي او الله نو امرالله آواز درکوي. هغه ته بیمار هم شي نو چغه وتوه او دله بیماري لر کوي. هغه ذات چې تا له تکلیف هم راشي ته چغه ووایې، دا به راته نه وایي چې دا ګناه دې ولې کړې ده. ملامته کوي به دې چې ته ورته سر کښېږدې ورته وایې الله، چغه ورته ووایې، دا به راته نه وایي چې بنده دا ګناه دې ولې کړې ده، معاف کوي به دې. که ته په نیمه شپه هم چغې وایې الله، دا به راته نه وایي چې دا خو د خوبه وایستم، الله له خوب نه راځي، معاف کوي به دې. ته به ورته ګناهګار چې ورته چغه کړې الله، نو دې ګناهګار له به مواز ورکوي بنده ولې الله. ته یو ځل وایه الله به درې ځله آواز درکوي بنده ولې، بنده ولې، بنده ولې. دومره مهربانه خدای موږ پرېښی دی، دومره مهربانه رب موږ پرېښی دی
او د دې رب تعلیمات موږ پرېښې دي. موږ کې کبر پیدا شوی دی، لویي پیدا شوی ده چې څه تکلیف راشي هېڅوک هم دې نه پکارېږي. قسم په خدای دغه الله به دې پکارېږي. د سړي زړه سپک شېړه چې الله ته چغه وې زړه سپک شېړه چې شکر دی خدایا چې ته یې ته خو چاله دیکې نه ورکوې که نه، پلار دیکه ورکوي، بچی دیکه ورکوي، ښځه دیکه ورکوي، ته چاله دیکې نه ورکوې، ته څوک نه شړې. الله وی دا په توره خټه پروت دی او ما ته چغې وي. فرشتو الله ته چغې کړې الله معافې که، معافې که خدای. الله قرآن شریف کې څه وایي؟ فلولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه الى يوم يبعثون. وی که زما تسبیح نه وی کنا وی تر قیامت پورې به مې دلم جون ورکړی، د قبله به م ورکړی، د کپ په دې ګېډه کې به پروت و. تسبیح یې وی نو ما پرېښوده. وروڼو په تسبیح الله خوشحالیږي. ښه سبحان الله وایه، خدای یاد کې، خپل رب یاد کې، سبحان الله وایه، لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين وایه، سبحان الله سبحان الله. موږ څه کوو په دې ژبه؟ ټولو غیبت کوو، دروغ پې وایو، ټولو ګپې شپې پې لګو، کله د یو لیډر صفت پې کوو د بل پې بد وایه، ټولو پې دروغ وایي، ټولو پې غیبتونه کوو. خدای ته وګورئ بچې، د کشرانو ته وایم، د کشرانو بچو ته وایم مهرباني وکړئ الله یاد کړئ، سبحان الله وایه، الحمدلله وایه. دغه خدای م پکارېږي، بل څوک نه پکارېږي، الله پکارېږي. فلولا انه كان من المسبحين، کدی د مسبحینو نه نه وي او دا تسبیح یې نه وي، للبث في بطنه الى يوم يبعثون، دله به مې جون ورکړی و دې قبله. الله قادر دی او تر قیامت پورې به مې دقسې د کب ګېډه کې جیل کې ګرځاو. الله کب ته حکم وکړه په غاړه یې وغورځوه، په غاړه یې راوغورځوه. مفتی شفیع صاحب لیکلي خپل تفسیر کې وجود یې کچه شوی ویښتې د وجود نه غورځېدلي او چې څنګه په غاړه یې وغورځاو نو الله پې یقین د دې کدو بوټې زرغون که هغه پې د پاسه پاڼې خورې کړې هندوانور نه بچي او یو ځنګلي چیلی به راتله هغې به وله پی ورکول. نو چې وجود یې برابر شو ټیک شو نو چیلی هم بنده شوه او سیبه هغه بوټې وچ شو نو په جړا شو چې دغه یو ملګری مې و الله وی زه ورشه قوم لري، قوم د انتظار کوي، قوم د انتظار کوي، قوم د ټول مسلمانان دي. نو بیا راغی نینوا ته، نو قوم ورته خوشحاله شو، ډېر زیات ورته خوشحاله شو او بیا قوم سره خپل ژوند تېر کړه، قوم مسلمانانو او د دې عزت کو قدر کو. او بیا وفات شوی دی، څوک کوئی په شام کې خاق دی بیت المقدس سره، لیکن راجح قول دا دی چې هم الته هغه نینوا کې الته بیا وفات شوی دی او هغه خپل وطن کې ښخ شوی دی. تاسو دې نه اندازه لګوئ وروڼو یو پیغمبر باندې څومره تکلیفونه راغلي دي د دین دپاره. ورخې محنت به کې، علماو ته هم زه دا وایم، څومره علما کرام دي هغې ته هم دا یم چې تکلیف به تېروئ، سپکې به هم در پسې خلک وي، بد به م وي، کنزل به هم درته کوي، هر څه به درته وایي، لیکن تاسو به د قوم خیر خواهي کوئ، د قوم خیر خواهي به کوئ. مونږ ته د قوم دا کشران داسې ښکاري لکه د بچو په شان او دا مشران داسې ښکاري لکه د خپلو وروڼو په شان دی، دا سپینګري داسې ښکاري لکه د خپلو ترونو په شان دی. مونږ خیر لټو د قوم، مونږ وایو چې دا قوم د خدای عذاب پرې را نه شي، چې دا قوم خدای سره جوړ پیدا شي، دا جنت والا جوړ شي، دا دوزخ والا جوړ نه شي. دا زموږ سوچ دی، ځان لم دا سوال کو، قوم لم. او دویم دا معلومه شوه چې کله ګورې په لږ څیز خدای غوسه کېږي، په قهر کېږي، نو تسبیح به وایې. څه به وایې؟ تسبیح، لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. نو الله به بیا مدد کوي او چې کله عذاب راشي الله ته به توبې وباسي، جړا به کوي الله ته، په جړا الله ډېر زیات خوشحالېږي چې خدای ته دې څومره وجړل
نو دومره خدای به خوشحالېږي په جړه خپل عاجزي په عاجزۍ او د خدای په لویي خپل عاجزي چې زه عاجز یم او کمزور یم او الله ته لوی ذات دی د خدای لویي بس دا کمال دی عاجزي به کوې کبر به نه کوې تسبیحات به وایې سبحان الله به وایې او د خدای لویي به بیانوئ بس دغه د دنیا ژوند د تلو والا دی څونه ژوند به بس ختمېدو والا دی ختم څونه به زموږ ژوند دی خو چې خدای مخیر ښه کړي والله رانه راضي شي الله هغه ذات دی چې هر وخت ستا په کارېږي او هر وخت چې ته چغه ورته ووې نو تا نه الله پاک تا په کارېږي هر څونه چې وایې مانځه پسې م ویلی شي چې کله درته تکلیف پیښ شي که نه او ټینشن 9 ځلې وایې چې کله هم داسې یو سخت تکلیف درته راشي 9 پیرې وایې او زیات وایې یو 100 پیرې دروازې وایې هر څونه چې وایې نو ویلی شي الله پاک دی موږ د خپل قهر او د خپل غضب نه وساتي خدای دې موږ د خپل قهر او د خپل غضب نه وساتي یا الله موږ خو هر وخت ګناه کوو موږ خو په ګناه کې ککړ یو خدایا خدا مې ایمان دی الله چې ستا نه بغیر زموږ هېڅ سره نشته خدایا ستا نه بغیر هم هېڅ سره نشته دعا کې څه بیماران دي زموږ سراب احمد جي صاحب یو ماشومه ده لور ده هم بیماره ده زموږ کور کې هم څه بیماران دي ستاسو